بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مخکې مونږه دا خبر شروع کړو چې مامور به دوه قسمونه، یو مطلق عن الوقت، یو مقید بالوقت. نو مطلق عن الوقت ویلو چې دا وخت په فوت کېدو باندې نه فوت کېږي، قضا کېږي نه. هم په دې باندې کوم تاخير حال نو په تاخير باندې فرق نه راځي، اگر چې مستحب تاخير ده. امام کرخی رحمت الله علیه چې په تاخير سره په انسان ګناهګاریږي خبره اتره به مخ شو. نه د مامور به قسم هغه مقید وو چې هغه د وخت سره دغه تعلق وي، د وخت په فوت کېدو باندې فوت کېږي، قضا کېږي. د دې څلور قسمونه مامور به مقید څلور قسمونه. پایګه نمبر 1 مونږ ویلو چې دا وخت ظرف د مؤدد لپاره، سبب وي د وجوب لپاره، او شرط وي د ادا لپاره. ظرف دې ته ویل کېږي چې مامور به په کې ادا شي او بیا هم باقي وخت سره بچوي، او شرط دې ته ویل کېږي چې دا مامور به د وخت نه مخکې نه موندل کېږي، چې د وخت لپاره په تاثیر وي. لکه مطلب مو وخت لري چې وخت نه راغلی د موز نه کېږي، چې وخت راځي بس موز لګا شي. وخت دایره لپاره شرط دی، ادا لپاره شرط دی. او سبب د وجوب لپاره مطلب دا دی چې د وخت لپاره تاثیر شته په وجوب کې د مامور به مؤثر حقوق الله تعالی دی، لیکن د وخت په کې اثر شته. لکه اوس سبق موږ چې کده په کامل وخت کې ادا کو جو بدا مکمل مزاده، او که کامل وخت ادا قاصر مز کې ادا کو ادا قاصر شول، نو د وجوب لپاره سبب دی کې دا کو. بیا موږ ویلو د ماده لپاره اوقات دي، نو دا شرط د ادا لپاره سبب دی د وجوب لپاره، او ظرف د مؤدد لپاره، ځکه چې بدی کو هم بچ کیږي. دا بیا به اعتراض او جوابات ویلو چې را مشروط په شرط باندې جایز ده، کله چې شرط وجوب یو، کله چې شرط جواز نه لري نه نه جایز ده. مون سین دا په شرط باندې نه چمک کړي. نفس وجوب او وجوب ادا مبارک خبره کړو. و دغه اولنې قسم نه اولنې قسم کم یو ده چې وخت ظرف د مؤدد لپاره، شرط د ادا لپاره، سبب د وجوب لپاره. د دې څلور قسمونه دي. څلور قسمونه دي چې یا به د دې نسبت شوی جزء اول ده، یا به د دې نسبت شوی هغه ته کم چې د شروع سره متصل ده، او یا به د دې اضافت شوی جزء ناقص ده، او یا به د دې اضافت شوی جزء کامل ده. ټول وخت دا مامور به چې په موږ لازم شوی ده، دې نسبت په څلور اوقات شوی. نمبر 1 دا چې څنګه په انسان باندې لازم شو په هغه وخت کې به د باندې دغه سبب چې کوم د سره متصل دی دا سبب وجوب دی. دا مطلب په 5 باندې نماز واخیر مونږ راوښو، نو بس دغه 5 نه دا منظر لپاره د وجوب سبب دی. خو چې دغه 5 باندې ادا نه کو، او دا مطلب په یو بل باندې ادا کو، نو په 12:59 منټ 59 سکند کم چې د ادا سره متصل ده دغه سبب وجوب دی. پوه او کدا دغه ادا کو او دغه ټایم کې ادا نه کو، یعنی کم ټایم کې چې لازم شو په هغه ټایم ما ادا نه کو، او بیا ادا سره متصل دغه ټایم کې مونږ کو، بلکې دا ورورو کېدو چې دا وخت ناقص شو، نو چې ادا کړي دا ادا به په ناقص سره کوي، ادا وزره ناقص ده. او دا صرف د ماجیګر په موږ کوم تصور کیږي چې بری کې مکروه وخت دی، چې انسان باندې ماجیګر موږ په سلور بجې باندې لازم شو، د سلور نه شپږ پورې موږ کیږي، نو دا په سلور باندې موږ لازم چې په سلور ونه کو، په سلور نیمه ونه کو، په پنځه ونه کو، په باندې په پنځه ونه کو، په پنځه ونه کو، په کم په شپږ ونه کو، دا په کم شپږ نه بعد کوي. نو اوس دا سبب وجوب ده ناقص ده، وخت هم ناقص ده راغه، نو په دا باندې اوس ادا هم لري ناقص لازم ده. نه اگر چې په دا باندې نور تل دا ډوب شو بیا هم دا خپل موږ پوره کوي، او یا پورا وخت ته د نسبت کیږي چې کله دا ادا نه کې بدل کامل وخت ادا نه کې، نو بیا دې قضا راوړي، نو قضا په ټول وخت کې جندار راوړي شي، دا ټول وخت دې لپاره بیا سمون دي. دې ته وګورئ نو به څه خبره زمونږ د امام سے پنځ باندې به اختلاف شته وایو به. وهو 4 انواع، او دغه قسم کم قسم یعنی چې ظرف د ادا، ظرف د مؤدد لپاره، شرط د ادا لپاره، سبب د وجود لپاره مامور وي. نو دا په څلور قسمه باندې. وقد فصله المصنف رحمه الله تعالى بقوله، مصنف رحمه الله په خپل قول سره دای تفصیل بیان کړی دی. فرمایي وهو اما ان يضاف الى الجزء الاول، یا بل دې نسبت کیږي جزء اول ته، او الى ما يلي ابتداء الشروع، یا بل دې نسبت کیږي هغه ته چې کوم نږدې وي د شروع سره، کوم متصل وي د شروع سره.
او الى الجزء الناقص عند ضيق الوقت، او یا به دې نسبت کیږي جزء ناقص ته په وخت د تنګوالي د وخت کتاب کولاو کنه پیر سے او په کتاب کې ما او الى جمله الوقت یا طول وقت ته به دې نسبت کیږي يعني ان الاصل اصل دا قاعده دا چې كل مسبب متصل بسببه، هر سبب چې نن دا په خپل مسبب سره بسوي متصل، هر مسبب په خپل سبب سره متصل وي. مطلب یې سره دې خبره دې تفصیل کې فإن أديت الصلاة في أول الوقت ويكثر دم زادا کو په اولنی وخت کې يكون الجزء السابق على التحريم ته چې کوم اجابه هغه جزء کوم چې مخکې وي د تحریمینا وهو الجزء الذي لا يتجزا، هغه جزء چې هغه نور ټوکړي ټوکړي کیږي. مطلب په کم ټایم کې چې دا ټایم راوښ شو کم ټایم کې چې د ابتدا شروع کې د دقیقه نه لکه ما تاسو وی چې په یو بجې باندې مونږ کوي نو 1:12:59 سکند تیرا نور نه کېږي نو دا به سبب وي د وجوب الصلاه لپاره. فإن لم يؤدي في أول وقت كجر دا أدالك على أول وقت نو تنتقل سببيا إلى الأجزاء التي منتقل كوليكي با دا سببية هذه أجزاء دا كم جدين وصولي فيضاف الوجوب إلى كل ما يليه نو نسبت بکی لدي وجوب هغه ستا چې کم متصل وي د ابتدایي شروع سره من الأجزاء الصحيحة د الأجزاء صحيحه لکه پوه أجزاء صحيحه مطلب دا دی چې وقت لا مکروه شوی نه. فإن لم يؤدي في أجزاء الصحيحة وكجردنا مدادانا کو أجزاء صحيحه کې حتى ذاق الوقت تردفور ابتدا وقت بدمان تنگ شو فحين إذن يضاف الوجوب نبدا ټایم کې باندې نسبت کېږي د وجوب الى الجزء الناقص جزء ناقص دا عند ضيق الوقت د وقت تنگوالي په وخت. وهذا لا يتصور الا في العصر، او دا نه متصور کېږي مګر د ماجګر په منځ کې، یعنی دا جزء ناقص نه صرف د ماجګر په منځ کې راځي، دغه په ماجګر په ماجګر کې جزء ناقص ته او په نور کې جزء ناقص فإن في غيره من الصلاة زکه چې دین علاوه په نور منځونو کې كل اجزاء صحيحه طول اجزاء صحیح. وهذا الجزء الناقص او دا جزء ناقص بسونه نو زمون په دې باندې جزء ناقص دونه ده چې صرف پکې د تکبیر تحریمه کول شي. جزء ناقص بسونه صرف پکې د تکبیر تحریمه کول شي. امام ظفر رحمت الله علیه چې سلور رکعاته پورې ټیم پکې پکار ده چې سلور رکعاتونه پکېږي او که سلور رکعات نه کم ټیم وو تکلیف به مالا یو تک ده. همغه مخکنه خبره ذکر دا چې ممکن دي چې کې دې شي په اولي سکند کې نیت ودرې اخرانه سکند او وخت لپاره خدای پاک وګت کی لکه دې شوی دا ویا سليمان عليه السلام په واقع کې شو یوشع عليه السلام ته شو دا سلامت تعالی ته کړو خو شو به معنی نو یې وهذا الجزء الناقص او دغه جزء ناقص مقدار ما يسع التحريم عندنا مقدار دا چې کومه د تکبیر تحریمه دا گنجائش لري زموږ په باندې ومقدار ما يؤدي فيه 4 ركعات عند ظفر رحمه الله عليه. امام ظفر رحمه الله عليه سلو رکعاتا مقدار چندا بګ پورا فلا تنتقل السببيه عنده الى ما بعده. و امام ظفر رحمه الله عليه کنه چې سلو رکعاتونه بګ کوم وکړو نو بیا دا وخت نه منتقل کیږي سببیت نه منتقل کیږي هغه ته لانه خلاف الامر والشرع دا قدر الشرع او دا امر نه خلاف دي. لکه په دې خبره باندې سبو شولای ها ځکه چې بریږي دا خلاف الامر ولې دي ځکه چې بریږي د انسان نفس د خبر مکلف کولی چې په طاقت نه لري په یو سکند کې بلې څنګه څلور رکعاته کې تکلیف می ملایو طاقت. فإن كان هذا الجزء الأخير كاملا وهي کچرته دا مونږ د اخرنه جزء لري دا کامل وو اخرنه جزء کامل ولکه سهار په مونږ کې نو بیا په باندې واجب کی کامل مطلب دا کده خپل مونږ کوو او د مازه کې دغه وخت ختم شو طلوع الشمس او شو نو بدل راموس اوس باطل شو په دې بلا په کامل وخت کې په پوره وخت کې خو شو به معنی ادم ماجګر دا چې کله د ماجګر په مانځه باندې ودرېدو نو اگر کله انور پریوځي خدای به هم هغه سینن د خپل بکای خو شو دا چې دا په دمن لازم شوی دی په کراهت سره او په جزء ناقص سره لازم شوی دی او په دې په جزء ناقص پکې نشته دی دا جزء اخر دی کامل دی کامل لکه پوه شوی. فإن كان هذا الجزء الأخير كاملا كجل دا آخرنه جزء كامل وي كما في صلاة الفجر لکه څنګه چې سهار په مانځ کې وجبت کامله واجب دي پر باندې کامل. فإن اعترض الفساد بالطلوع پس که چرته راغی فساد په طلوع سره نو بطلت الصلاه دغه لامون شو باطل شو دغه لامون باطل شو او ويحكم بالاستئناف او حکم وکولېږي د نوې سر نه دوباره مونږ کول چې اوس بلې نوې سر نه دوباره مونږ وکړي. وان كان هذا الجزء ناقصا او دغه جزء ناقص کداغه جزء ناقصو
کما فی صلاه العصر لکه څنګه چې کم منځ کړي نو وجبت ناقصه دا په دمانه ناقص لازم دی فین اعترض الفساد بالغروب پس که چتراغه فساد په غروب سره انور په پری وته هم نو لم تفسد الصلاه نو دا منځ به نه فاسد ولې لانه اداها كما وجبت زکات چې دنه دا ادا کړل لکه څنګه چې واجب شوی دی لکه پوه شو به نه معنی وځي اعتراض او جواب داري اعتراض دی کنه اعتراض دار چې تا وی چې دغه مامور به لپاره درې څلور قسمونه تا وکړ چې یو هغه جز چې کم اولنې نه دویم هغه جز چې لکه په دې کې ادا نه کو نه ابتدا سره متصل کې او دریم جز ناقص او څلورم د کامل وخت کو نو دا دریم پر اول کې ذکرو دریم پر اول کې وو او دویم پر اول کې ذکرو نو دا دویم نو اچدا دا دریم ته شامل و دویم نو استه شامل و چې ابتدا سره متصل وي کنه نو دا جزء ناقص وو ګرځول دا چې دا به کتاب دوباره ذکر کړل دا به دوباره کول ضروری نه نو دا وایي دا جزء اول او جزء ناقص مې ولې ذکر کړل جزء اول خو مې ذکر کو چې ټول امامانو باندې په اولنی وخت موږ کول مستحب دي علاوه د امام صاحب رحمت الله علیه او اخرنه مې ذکر کو چې بری کې امام ظفر رحمت الله علیه هغه دغه جزء ناقص مې په ذکر کو چې زمونږ او داو په منځ کې په جزء ناقص کې فرق دی چې هغه چې جزء ناقص په مقدار څلور رکعاتونو باندې موږ جزء ناقص دا په مقدار دا تکبیر تحریم نه وګورئ وكان قوله او د مصنف رحمت الله علیه قول الى ما يلي ابتداء شروع چا چې متصل الى شروع ابتداء سره شامل الجزء الاول والجزء الناقص ودا جزء اول تم شامله او جزء ناقص تم شامله نبي تاول برکو نو لان الجزء الاول والجزء الناقص وهي جزء اول وجزء ناقص دا به هلګر انما يذكر سببا لوجوب الصلاه واذا د وجوب الصلاه په سبب هلګر اذا شرع فيه کله چې شروع کړل شو پرې کله چې شروع اذا شرع فيه کله چې شروع کړل پرې اما اذا لم يشرع فيه کله چې شروع نه کړل پرې نه يصير سببا نو بیا به سبب نه ګرځي کنه یعنی دا حاله بر دې سبب ګرځي چې کله بګیره شروع وکړه په اولنی وخت کې به حاله د وخت لپاره به سبب چې کله د مون شروع کو جزء ناقص به حاله د وخت لپاره سبب چې کله په جزء ناقص کې وګو چې په جزء ناقص کې ونه کو یا په جزء اول کې ونه کو نو دا سره سبب شونه فينبغي ان يقتصر عليه نو پکار دا او چې د پرې باندې اکتفا کړي وي الا ان الجزء الاول او جزء اول ولې ذکر کو لاهتمام شانه دغه دې شان دې زیات او اهتمام شان دوجنه عند الجمهور الجمهور علماء کرام باندې سر ابي چې تصریح کړي په سره حتی دا كل الائمه تر دې ورو چې ټول علماء کرام ائمه کرام سوا د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی الى استحباب الاداء في جمهور مستحب دې پیدا دي وكذا الجزء الناقص او جزء ناقص ولې ذکر کړل دي لاجل خلافيه ظفر چې بریګي د امام ظفر احمد اختلاف ده نو صرح بالکري وهذا كله اذا طول هل دي کنه جزء اول او جزء ناقص ده هل دي چې کله دا په وخت ادا کی که په وخت ادا نه کو دا قضا شنو کل وخت دې لپاره بیا سبب ده وهذا كله اذا ادى الصلاه بالوقت كره جاده ابو مسبوق واما اذا فاتت الصلاه عن الوقت كجل فوت شو ده نماز وقتنا فحين اذا يضاف الوجوب الى جمله الوقت نبي بنسبه وجوب کې ټول وخت لانه قد زال المانع ذکر چې دلته اوس مانع اوچت شو زائل شو عن جال كل الوقت سبب من جرا ټول وخت دې پاسه وګرځي هو كونه ظرفا للصلاه هذا رجدا وظرف د نماز لپاره لانه لم يبقى الوقت وقت باقي پاتې نشو دا به ظرف حلوي چې کله لري لپاره د په وخت ادا شوی چې ادا نه شنو دا ټول وخت لري لپاره سبب دی هغه پوه شو به معنی ها وز دا اقوى بجو وینو دا څنګه لیټ شو نه هغه په دې پوه شوی نو دا اول نه قسم موږ د مامور به مقید موږ وی سلو قسمونه دي اول نه قسم هدايه چې ظرف د وخت ظرف د مؤدى لپاره سبب د ادا لپاره او شرط د وجوب لپاره نه د دې لپاره موږ وی چې سلو قسمونه دي اول نه قسم دار چې لکه د وخت د مامور به نسبت کیږي اولنی جزء یا اولنی جزء کې د ادا نه کول بیا به کیږي هغه کم چې د شروع سره متصل یاږي تا او یا به جزء ناقص کیږي او یا به د نسبت کل وخت کیږي جزء اول د بالا کې چې کله د جزء اول کې مون شروع کو او جزء اول کې شروع نه کو ورسو یې بیا کوي نو دا بیا په دغه د ټول د هغه وخت د نسبت کوم چې سره متصلي هغه به جزء کامل کې ادا نه کو جزء ناقص کې ادا کو نو دا وجوب په بل باندې ناقص وي بیا و سبب ناقص دا صرف پدای کی په ماجګر په ماجګي ببل کې نه په نور کې نه ځکه چې پای کې ټول وخت رنده پرې کې دغه نشته بیا موږ دا و چې دا سبب ناقص دا سونه وخت پکار دی امام ظفر مطلب چې په مقدار سلو رکعات باندې
امنګ وای چې په مقدار د یو سکند باندې هم پوره چې پکې د تکبیر تحریمه کول شي خو شو به باندې او چې جز کامل وي اخرانه جز کامل وي نو کبدی کې دا وخت ختم شو نو دا مامور بیم باطل شو اگر سهار وخت کې اخرانه وخت کامل نه نو کبدا باندې په مانځه په منځ کې طلوع الشمس شو نو دا وخت د مونږ باطل شو نه سره بیا کوي اگر ماجګر کې د مونږ کو نو دا جز ناقص سره د باندې لازم شوی نو اگر جنور په پریو ته خو بیا باندې خو شو به باندې او بیا دا اعتراض جواب شو چې لکه دا جزء اول او جزء ناقص په کول ذکر کدا پرې کې شامل وکنه نو جزء اول به ځکه ذکر کو چې دا ټول ائمه کرام وایي چې په اول وخت مستحب ده بغیر امام صاحب نه او اخرنه مې ځکه ذکر کو جزء ناقص پرې کې د امام ظفر رحمۃ اللہ اختلاف ده